چې د مفتي صاحب رحم الله څوک هم جانشین نشته. الحمدلله زمانه لا مفتي صاحب رحم الله څوک هم جانشین نشته. انشاءالله زه به ولېږم، زه به د مفتي صاحب په نقش قدم ځم او در اوسه پورې څومره چې ځان ته ثاني توجه خلک ویلی کېږي، الحمدلله موږ چې چا له عهده ورکړو هغه د عهدې قدر ونه کړي، نو بیا خامخا د هغه نه عهده اخیستل جایز دي. نو موږ بیا واپس د هغه خلکو نه عهده اخلو. او مخکې ما دا خبره کړې وه، اوس یو پېره بیا دا خبره کوم. د مفتي صاحب رحم الله څوک ثاني توجه نشته، په دې دوکه نه شي. زمونږ په نوم باندې د مفتي صاحب په نوم باندې بلا خلک تاسو له چاندې دپاره راځي، که زه دروغ یم ما ترونه ګواه دي. بلا خلک چاندو دپاره راځي، زمونږ په نوم چاندې کوي، دې کې زمونږ د بېعزتۍ سوال دی. موږ دا نه غواړو چې موږ بېعزته شو. هر یو مسلمان هر یو خلک دا غواړي چې موږ له الله عزت راکړي، موږ له خلک عزت راکړي. حالان کې عزت او ذلت د الله تعالی په لاس کې دی. خو بعض خلک داسې وي چې هغه زموږ په نوم چاندې غونډوي او بیا هغه موږ ته رکاوټ جوړېږي او موږ ته نقصانات جوړېږي. نو تاسو ته زه وایم چې زما تره نمبر دی، په دې نمبر به تاسو موږ سره رابطه ساتئ. او دغه خبره چې کومه مې ترې وکړه چې اول زموږ ته چاندو ضرورت نه و. الحمدلله چې مفتي صاحب هم زموږ ژوند روان و، چې مفتي صاحب نشته اوس هم زموږ ژوند روان دی الحمدلله. او زموږ مدرسه شروع شوه، اول به موږ د چاندو اعلان نه کوو، زموږ په خپله چاندو اعلان کوو انشاءالله. ځکه چې مفتي صاحب رحم الله په تاسو ټولو باندې حق دی. تاسو یې څنګه حق دی؟ مفتي صاحب رحم الله په خپل ژوندون باندې څومره خلکو مدرسې آبادې کړي. نن ما او تا راپاسو د مفتي سردار مدرسه به آبادوي انشاءالله. انشاءالله تاسو ټول به ما سره په دې خبره کې دغه کوئ انشاءالله. ما سره مدرسې ته ولاړ اوسئ انشاءالله. زندګي باقي صحبت